مان لو ګنیوټ انجکشن دا موږ چې هر کله هم یوز کوو یو ځای نو مکس کوو به د هغې نه پس بیا به ډایلوټ کوو بیا بالکل موږ آی وي کولی شو دا موږ دواړه آی ایم هم کولی شو او آی وي هم کولی شو شرط دا دی چې کله هم آی وي کوو نو بیا به هغې دپاره موږ دا ډایلوټ کوو دا موږ د خاندي دا تاسو ته ښه پته دی چې بل زیات تر حرام دی تاسو ته ما وایي د ویلیم د خاندي ډرمیکم شوه نالبین شوه د هغې نه پکې زیات آرام دی. السلام علیکم دوستانو څنګه امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله به دوستانو تاسو ته ښه پته ده هر کله هم چې زه ویډیو کوم هغه د میډیسن حوالې سره وي نن به هم تاسو ما داسې یو ټاپک راوړی چې انشاءالله تاسو به دا ټاپک خوښوئ هم او انجوی کوئ به هم انشاءالله نن به تاسو ته د ټراماډال یعنی د ټرامال باره کې او ډي هایډرینیټ یعنی د ګریونیټ باره کې انجکشن باره کې خبره کوم چې آیا ټراماډال او ګریونیټ انجکشن مونږ دا دواړه یو ځای استعمالولی شو او که نه او آیا دا مونږ آیم یا آی وي استعمالولی شو او آیا مونږ دا دواړه یعنی بیل ډایلوټ کولی شو یا آی وي یا آیم مونږ استعمالولی شو که نه دې باندې تاسو ځان پوهه کول غواړئ نو تاسو ویډیو تر اخره پورې ګورئ مونږ سره اوسئ چېرته ځئ دوستانو تاسو به دا لیدلی شئ زما په لاس کې دا یو ټراماډال انجکشن ده یعنی ټرامال ټایپ ته او یو ګریونیټ انجکشن ده یعنی ډي هایډرینیټ ډیوم یا ګریونیټ وي ټرامال لخاندي ټراماډالي فارموله ده دا ټرامال ټایپ انجکشن ما سره په لاس کې ده آیا ټرامال انجکشن او ګریونیټ انجکشن مونږ دا دواړه استعمالولی شو او که نه ټرامال او ګریونیټ انجکشن مونږ دا دواړه بالکل مکس کولی شو خو شرط په دې کې به دا وي چې دا به مونږ دواړه ډایلوټ کوو هله به د هغې نه پس بیا مونږ آی وي استعمالوو که ټرامال او ګریونیټ انجکشن دا تاسو دواړه مکس کړه په یو سرنج کې مو راواخېسته او بیا تاسو هغه ډایلوټ هم کړه دا تاسو دا خبر یاد ساتئ ډېر ملګري خو به پوهېږي هم خو بیا تاسو زه هم په یو ذهن کې دا بیا راولمه چې تاسو دا ټرامال ګریونیټ انجکشن تاسو دواړه راواخېسته ډایلوټ مو کړه په یو سرنج کې او بیا تاسو دا بالکل آیم نشئ استعمالولی دا خبره بالکل تاسو په خپل ذهن کې کېدی چې تاسو کله دا ډایلوټ کړه دا به تاسو بالکل بیا آی وي استعمالوئ ضرور به تاسو دا آی وي استعمالوئ دغه شانتي آیا که اوس مونږ دا ټرامال انجکشن یوازې راواخلو مثال طور او هغه مونږ ډایلوټ کو او که دا مونږ یو ځای یعنی آی وي استعمالولی شو که نه ټرامال انجکشن تاسو که راواخېسته او به تاسو ډایلوټ کړه دا تاسو بالکل آی وي کولی شئ خو شرط په دې کې دا یا به تاسو باندې بیا الټی لګوي د دې دا سایډ افیکټ دی چې به تاسو باندې الټی هم لګوي نو کوشش کوئ چې ټرامال انجکشن تاسو بالکل یوازې بالکل آی وي مه وهئ هغه چې هر کله هم وهئ نو آی هم وهئ دغه شانتې آیا که اوس مونږ د ګریونیټ انجکشن راواخلو هغه بیا مونږ آی وي کوو یعنی ډایلوټ کړو بیا آی وي کوو آی هم مونږ الریډي کولی شو خو که اوس فرض که مونږ مثال طور دا مونږ په یو سرنج کې یعنی یوازې ګریونیټ راواخېسته هغه مونږ ګریونیټ ډایلوټ کړه نو مونږ د آیم بالکل نشي کولی او ګریونیټ انجکشن دا چې تاسو آی وي کوئ بالکل یوازې نه سره ټرامال وي یا سره نور څه وي بالکل د تاسو کوئ نه یا په پلیټکس کې نه وي دغه شان تاسو آی وي ډایرکټ سټیټ کوئ نو دا به تاسو له دا لاس شرط په دې کې دا وي دا به تاسو له دا لاس خامخا سیزي ټول لاس به مو سوځي او په تاسو باندې به چې کوم دی بیا چکر هم راځي دغه شانسې به تاسو له آرام هم راځي او که ټرامال او ګریونیټ انجکشن دا دواړه مونږ یو ځای مکس کړو او ډایلوټ وکړو بیا مونږ دا آی وي ووهو نو دې سره به دا خبر دا وي تاسو به دا په تاسو باندې چکر هم راولي تاسو له به خوب هم راولي په دې کې 100% آرام دی بالکل سره د ناربین شانتي کار ورکوي تاسو ته ښه پته ده کوم چې زموږ په معاشره کې دا پوډریان کم چرسیان چې دي دا ټرامال او ګریونیټ انجکشن په دې باندې ژوند کوي ځکه چې د هغو چې دا ټرامال او ګریونیټ انجکشن ووهي نو بیا هغو ټوله شپه به ځان نه پوهېږي که چرسې وڅکل به یې که هر څه وکړل که نشې وکړل که شراب وکړل به هغو په ځان باندې بیا نه پوهېږي بیا چې هر څه په معاشره کې وکړل نو ټرامال او ګریونیټ ډېر غټ اثر دی دا تاسو چې هر کله هم کوئ دا تاسو د هغې نه مخکې ډاکټر سره مشوره کوئ داسې ټرامال او ګریونیټ انجکشن بالکل مه وهئ ما خو تاسو ته ووایي چې دا آیم مونږ بیل یوز کولی شو دواړه یو ځای هم یعنی آیم یوز کولی شو خو ډایلوټ کوو به یې نه که دا مونږ ډایلوټ کړو دا مونږ آی وي کوو دغه شان د ګریونیټ انجکشن چې هر کله هم مونږ یوز کوو په پلیټکس کې هم یوز کولی شو په پلیټکس کې دا تاسو یوز کوئ د دې بالکل سایډ افیکټ نشته بالکل به تاسو څه خطره نه وي تاسو چې هر کله هم یوز کوئ نو پلیټکس کې هم یوز کولی شئ ټرامال ګریونیټ انجکشن دا مونږ دواړه په هغه ټایم کې استعمالولی شو آی وي یعنی چې کله هم ډایلوټ کو چې کله مونږ ته ډېر زیات شدید درد وي
یا موږ ته زړه ریشېږي الټا راځي په معده باندې بوج وي نو ډاکټر تاسو ته بیا ټرامال او ګریونیټ ریکمنډ کوي ځکه چې د هغې سره دله بالکل آرام ورشي د څه ټیم دپاره دغه انسان بالکل هغه لږ د شي بیا د هغې نه پس چې راپاسې نه شي خدای وله هغې له شفا ورکړې وي نو ټرامال او ګریونیټ انجکشن بالکل دا دواړه به یو ځای مکس کوو ډایلوټ کوو د هغې نه پس بیا یوز کولی شو آیم ما تاسو ته ووایي چې دواړه آیم هم یوز کولی شو خو دا به کار روز زر نه کوي چې کله موږ د آی وي سټیټ یوز کړه د مخ سره دا د انسان کار زر کوي دا دغه شانتې د مخ سره دا 30 نه والا تر 60 منټه پورې دا بالکل کار شروع کوي او بیا د څه ټایم پورې د انسان بالکل دغه شانتې چکر غوندې راځي او بالکل آرام راشي چې کله هم تاسو یو خبره دا یاد ساتئ چې هر کله هم تاسو ټرامال ګریونیټ انجکشن وکړه د هغې سره به تاسو بالکل بیا ډرایوینګ نه کوئ ځکه چې به دې سره به انسان باندې چکر راځي تاسو چې ورېدلي وي چېرته نو چې کله هم پیشنټ دا ټرامال او ګریونیټ انجکشن وکړي د هغې سره هغه بالکل چکر ول راځي بالکل ودرېدی نه شي دا هغه ډایرکټ سملي نو ما تاسو ته دې نه مخکې هم چې دا زموږ په معاشره کې چې کوم دا نشایان پوډریان دي د هغه دا ټرامال او ګریونیټ انجکشن ځان ته پخپله وهي څومره د افسوس خبره دوستانو تاسو ته ما ووایي تاسو ته بالکل ځان وساتئ په دې چې هم یو کس وخت دی هغه ته ځان نشي بچ کولی نو ټرامال او د ګریونیټ انجکشن ډېر زیات نشه پکې ده ما تاسو دې نه مخکې هم ووایي چې دا د نالبین په شانتې کار ورکوي ویلیم په شانتې کار ورکوي ډیزیپام دغه شانتې زیات تر زیات دغه شانتې انجکشن ډرمیکم شوه ویلیم شوه نالبین شوه د هغې شانتې کار ورکوي څنګه چې تاسو هغه وده کوي نو تاسو دا هم وده کوي دوستانو تاسو د ځان بالکل ساتئ او تاسو ته یو خبره بله هم کوم چې دا پریګننسي کې بالکل سیف نه دي تاسو چې هر کله هم انجکشن کوئ ټرامال او ګریونیټ دا تاسو بالکل په پریګننسي کې نشئ کولی هارټ پیشنټ ته نشئ کولی چې کوم چې بلډ پریشر های کېږي د هغو دپاره هم تاسو نشئ کولی دا خبره بالکل به ذهن کې کېدی چې چا بلډ پریشر های کېږي هغو دپاره تاسو بالکل نشئ کولی په پریګننسي کې هارټ پیشنټ شو کډنی پیشنټ شو تاسو بالکل هغو ته نشئ کولی ځکه چې د ډېر غټ سایډ افیکټ دي تاسو باندې څه نه څه وخت تاسو ته خطر کېدی شي نو دوستانو تاسو چې هر کله هم هر یو کار کوئ د هغې نه مخکې د ډاکټر سره ضرور رجوع کوئ چې تاسو ته ما ووایي د دې ټرامال او ګریونیټ باره کې امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه راغلی وي چېرته هم یې ښاد او باد اوسئ انشاءالله نیکسټ ویډیو کې بیا حاضرېږو نیکسټ ویډیو کې موږ دا خبره کوو انشاءالله چې ټراماډال یعنی دا په پریګننسي کې سیف ته او که نه د داسې ورسره ګریونیټ هم په دې موږ ډېر سره باز کوو انشاءالله چېرته هم یې ښاد او باد اوسئ د الله په امان